الحمد لله والسلام على رسول الله. أما بعد، القواعد الأصولية د درسونه نن پنځلسم قاعده ده. مصنف بل قاعده راوړي چې ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام. کوم شی نه بغیر چې حرام نه تمامېږي نو هغه شی هم حرامي. مخکې مونږ ویلو چې داسې قواعدو کې دا اصل کې اصل قاعده دلیل دا دی چې هغه الوسائل لها حکم المقاصد. دا اصل کې اصل قاعده ده. الامور بمقاصدها د تعبیرات د قاعده لپاره نو دا قاعده ده چې وسایل لره حکم د مقاصد دي. بیا وسیله د حرام حرامي او وسیله د مباح مباحي او وسیله د واجب واجبي لکه مخکې تیر شو. وسیله د حرام حرامي په دې باندې دلیل څه شی دی؟ وشه کنه دې باندې دلیل ګوره ته شریعت قوانینو ته وګوره. همیشه دپاره چې شریعت یو شي نه د هغې وسایلو نه هم منع کړي، یو شی حرام کړي د هغه د وسایلو نه هم منع کړي. لکه مخکې مونږ ویلو چې کوم دلایل په دې قاعدې باندې دي چې الامور بمقاصدها یا الوسائل لها حکم المقاصد. په دې قاعده باندې چې څومره دلایل دي هغه ټول دلایل په دې نورو قاعدو باندې هم دي. پوه شو که نه؟ هغه ټول دلایل په دې نورو قاعدو باندې هم دي. ښه دا مثالونه د دې واوره چې وسایل د حرام حرامي. لکه الله رب العالمین په زنا حرامه کړې ده، نو ټول وسایل د زنا چې څومره دي هغه الله رب العالمین حرام کړي دي. هر لاره چې هغه دې ته مفضي کېږي زنا ته نو هغه شریعت څه کړی دی؟ لکه حرام کړی دی. لکه مثال ته وګوره، شریعت د نظر کول د اجنبي ښځې ته دا حرام کړي دي. ولې؟ دا یو وسیله د زنا دپاره. دغه شانتې شریعت چې کوم دی اختلاط د زنانو سره حرام کړی دی، ځکه دا یو وسیله د چا دپاره؟ زنا دپاره. شریعت چې کوم دی بغیر د محرم نه سفر د زنانه دپاره حرام کړی دی. ولې؟ دا وسیله د زنا دپاره، د وسیله ګرځي چا دپاره؟ زنا دپاره. دغه شانتې شریعت چې کوم دی هغه د زنانو صفونه په مانځه کې هم رستو کړي دي. صحیح ده که نه؟ زنانو صفونه به قانون دی چې رستو یې سړو صفونه مخکې، ځکه چې مخکې د زنانه ودرېدی نه شي، د هغو سره چېرته نظر ونه لګي د سړو او دې باندې دغه ونه شي، چېرته دا مفضي نه شي فتنې ته. دغه شانتې شریعت ویلي دي زنانو ته چې داسې دغه مه کوئ، سرونه په مانځه کې د مخکې د سړو نه مه اوچتوئ. صحیح ده که نه؟ اول به سړي به اوچتېږي، بیا به وروسته به ښځې اوچتېږي. دا ولې؟ دې دپاره چې دا یو وسیله ده، دا یو فتنې طرف ته، چې داسې نه چې د سړو په دغه عورتونو باندې ستاسو نظر ونه لګېږي. دغه شانتې نور چې کوم دغه دی شریعت استئذان واجب کړی دی. استئذان چې ته به کور ته ځې اجازت به غواړې. څه د وجې نه؟ بغیر د اجازت تلو سره فتنه کې سړی واقع کېږي او دا هم یو لاره ګرځي مفضي له زنا ته. پوه شوې که نه؟ دغه شانتې شریعت چې کوم دی هغه دغه کړی دی، پردې حکم کړی دی. دغه شانتې د زنانو منځونه هغه په کور کې غوره کړي دي په نسبت د جومات. پوه شوې که نه؟ او مصافحه د اجنبي ښځې سره دا منع کړی دی. دغه شانتې ډېر مړه بس هغه باندې د جلباب واجب کړی دی په هغه باندې. او دغه شانتې د هغې دپاره د لارې میز کې تګ حرام کړی دی. پوه شوې که نه؟ او دغه شانتې نور نرمې خبرې د هغې باندې بند کړي دي. بغیر د اجازت نه څوک دننه پرېښوستل هغې باندې حرام کړي دي. دا ټول شیزونه په دې دپاره مفضي دي چې دا لارې د زنا دپاره. نو ګور الوسائل لها حکم المقاصد. بل دې ته نږدې قاعده بل یو ده، ما لا يتم الحرام الا به هو حرام. دې ته نږدې قاعده ده چې سد ذرایع. شریعت د ذرایعو بندول کوي. مثلا هغه ذرایع چې کوم هغه یو حرام کار ته مفضي کېږي هغه شریعت څه کوي؟ بندوي. ګوره قرآن کې الله رب العالمین فرمایي ولا یضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زینتهن. اوس وګوره ضرب الرجل دا شریعت ولې حرام کړی دی؟ ليخفين ما ليعلم ما يخفين من زینتهن. پوه شئ که نه؟
هغه زینت ښکاره نه شي دې د وجې نه پوه شو که نه دغه دې وجې داسې الله رب العالمین ویلي دي ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم پوه شو که نه تاسو د مشرکینو الهو ته کنځلې مه کوئ ولې هغه دا مفضي کېږي چا ته رب العالمین ته د کنځلو لپاره دا مثالونه دي د هغه چې هغې لپاره چې الوسایل لها حکم لها مقاصد ما لا يتم الحرام الا به فهو حرام ګوره شریعت د راعینا نه منع کړی لفظ د راعینا نه قول د راعینا دا منع کړی دی ولې ځکه چې دا مفضي کېږي چا ته بېادبۍ ده د نبي صلی الله علیه وسلم بېادبي ته دا مفضي کېږي او هغه نبي صلی الله علیه وسلم ته یو کنځلو ته مفضي کېږي دې وجې نه شریعت په هغه باندې پابندي لګولې ده هر هغه لفظ چې مشتبه وي په هغې باندې شریعت ولې پابندي لګولې ده هم دقه وجې نه چې هغه لفظ کې یا خو د یره د دې خبرې نه چې دا سړی واقع کوي په شرک کې یا یو بېادبۍ کې یا یو هغه داسې خبره کې چې هغه خبره د فتنې نه خالي نه وي دې وجې نه شریعت داسې الفاظ باندې هم پابندي لګوي ځکه ما لا یتم الحرام الا به فهو حرام اوس د هغې یو عام مثال واوره لکه یو سړی دی هغه مشي تک پرون مونږ ویلي وو په درسونو کې چې تک چې کوم دی دا مباح دی دا تک چې کوم دی څه شی دی مباح دی خو چې دغه تک چې کوم دی ته یو حرام کار دپاره کې چېرته د مسلمانانو جاسوسۍ دپاره کې یا مثال طور پر چې د غلا دپاره کې یا یې زنا دپاره کې یا چېرته ټنګ ټکور مجلس دپاره یې کې نو دا تګ هم حرام دی دا تګ هم څه شی دی هلکه حرام دی ځکه چې ما لا یتم الحرام الا به فهو حرام پوه شوې هلکه دغه شانتې نور ډېر مثال قاعدې دپاره هغه ته ځان نه کتلی شي بله قاعده اوس مصنف راوړي وایي التحریم المخیر ثابت عقلا وواقع شرعا تحریم مخیر چې کوم دی دا ثابت دی عقلا او واقع دی شرعا تحریم مخیر څه مطلب یعنی یو حرام معین یو حرام مخیر څه شی لکه یو حرام معین او یو حرام مخیری حرام معین خو تا ته پته شته هغه عام شیزونه دي لکه زنا شو سرقه شوله صحیح دی که نه دغه شانتې قتل شو صحیح دی بغیر حق او دغه شانتې نور شیزونه شو دا ټول حرام دي شرب الخمر شو دا ټول شیزونه څه شي دی هلکه دا حرام دي دا حرام بعینه دي حرام معین دی ته ویل کېږي حرام مخیر دی ته ویل کېږي چې هغه بعینه حرام نه صحیح دی که نه خو هغه په انضمام د غیر سره حرامېږي د غیر سره د هغې اختلاط راشي د اختلاط ته وجې نه تمیز د دواړو کې نه پیدا کېږي نو دا به حرامي دا به څه شي هلکه دا به حرامي حرام مخیر نه هم چې کوم دی هغه معتزله او انکار کړی لکه واجب مخیر نه هغو انکار کړی و دا شیزونه هغه مخیر دا معتزله نه مني پوه شوې که نو نور هغه وایي چې حرام مخیر نشته دی ولیکن اهل سنت دا وایي چې حرام مخیر شته دی او دا عقلا هم شته دا عقلا هم څه شی دی واقع دی څنګه عقلا واقع دی ګوره یو سړی دی هغه خپل غلام ته وویله یو سید دی خپل غلام ته وویله چې زه تا منع کومه د خدمت د زید نه او د عمر نه زه تا نه منع کومه د چا نه خدمت د زید نه او یا د خدمت د عمر نه صحیح دی که نه او خو دی نه زه تا منع کومه د خدمت د زید او د عمر نه خو زه تا نه منع کومه د دې دواړو کې د یو خدمت نه یعنې دواړو خدمت مه کوه خو یو خدمت کوه صحیح دی که نه اوس هغه یو کم دی صحیح دی که نه اوس هغه یو کم دی تر څو پورې چې د دغه تعین نه کړی چې دا پکې زه هغه یادومه چې د دې خدمت چې کوم دی هغه مه کوه اوس دا کلام په عقلا صحیح دی دا کلام څه شی دی لکه عقلا صحیح دی نو دې وجه نه وګوره واجب مخیر په دغه کې عقلا هم واقع شوی دی پوه شوې که نه بلکې قیاس هم دا تقاضا کوي څوک چې قیاس مني که نه هغو دا وایي چې قیاس هم دا تقاضا کوي چې واجب مخیر د حرام مخیر شته څنګه لکه واجب مخیر شته دی نو دا حرام مخیر په هغې باندې قیاس وکړي پوه شوې که نه تخیر حکم دی او علت او دغه اصل او فرع هم پکې شته پوه شوې لکه مثالونه د هغه واوره چې ستا لږ ذهن کې ولاړ شي چې حرام مخیر څنګه دي اولنی مثال لکه تحریم احدى الاختين لا بعینها لکه یو انسان دی هغه اوس اراده د نکاح کوي یو کور کې څه کوي هلکه اراده د نکاح کوي په کور کې پوه شو په دې کور کې
ډېر ښځې ډېر خویندې دي ډېر څه شي دی لکه خویندې دي اوس په دې باندې دې چې کوم یو وکړه د بل ور باندې حرامېږي ځکه چې ان تجمعوا بین الاختین دا حرام دی که نه د دوه خویندو په یو نکاح کې جمع کول دا حرام دی که نه خو دا اوس دا د حرام مخیر دی څه شی دی لکه که دې غواړي که دې مثال طور پر بالفرض که زینب سره نکاح کې نو هلته کې هغه بل عایشه ورته والا یا بل څه نوم والا هغه ور حرامېږي او که عایشه سره نکاح کې نو زینب ورته حرامېږي پوه شې که نه اوس وګوره دا څه شی دی دا حرام مخیر دی دا څه دی لکه حرام مخیر دی دغه شانتې یو ترور ده او یو څه ده خورزه ده ترور او خورزه جمع کول دا هم منع دي که نه په نکاح کې نو اوس دا سړی چې کوم دی دې که مثال طور پر د ترور سره نکاح کوي دې دواړو نه احد الجانبین چې کوم دی هغه حرام دی که دې ترور سره نکاح وکړه نو خورزه حرام شو که خورزه سره نکاح وکړه څوک حرام شو ترور حرام شو اوس وګوره دا واجب حرام مخیر هم دې ته ویل کېږي که نو احد الجانبین چې کوم دی هغه تا باندې حرام دی لا بعینها دواړه حرام نه دي پوه شو که نه خو تعین نه وروسته به دا بل پته لګي پوه شوې هلکه یو سړی دی هغه اسلام راوړو قانون دا دی که نه چې اسلام راوړو نو هغې د نکاح کې د پنځو څلور نه زیات ښځې وې دې ته اوس څلور باقي پاتې کېدل پکار دی او د نورې طلاقول پکار دی دې باندې پوه شو که نه اوس وګوره طلاقول کم یو پکار دی پوه شو که څلور نه زیات په دې باندې حرام دي څلور نه زیات څه چې دی په دې باندې حرام دي پوه شو که نه او دا حدیث کې هم راغلی دی یو صحابي دی هغه ایمان راوړو نو هغې نکاح کې اته ښځې وې نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې اختر منهن اربعه ته د دې نه څه وکړه څلور اختیار کړه اوس وګوره چې څلور نه مابقي حرام دي خو هغه حرام معین دی هلکه حرام مخیر دی پوه شو که نه که دې کم یو چې نکاح کې ځان سره ساتلی شي نو هغه بل ور باندې حرام به شي دغه شانتې نور مثالونه هم شته د واجب مخیر دپاره د حرام مخیر دپاره صحیح شو لکه د حرام مخیر دپاره داسې نور مثالونه هم شته بس ښه نور به انشاءالله مخکې وایو